لا تصبوا اهل الشام، اهل شام پس بدرت نوائی خیری اور پس مکوئی، خلی کنٹرول کئی ذکا فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ناوریدلی دی پخپل غوگون مبارک بانے چی دا شام چی دے فیہم الابدال و پدے کے ابدال دی دا اللہ دیر نیکان اولیاء دی پاکی وبهم تنصرون وبهم ترزقون، دا غی دا وجن خطاو سر مدد کولیشی، دا غی دا وجن خطاو سر رزق ملاوی، تاو سر رزق دا کولیش پکار خدا دی چی تاسو دا اولیاء دا اہل شام دا غی احسان پزان بانے ہو مانے دارنگی یو بل روایت دے چی ابن ابی دنیا سے پا الاولیاء جلد نمبر 1 کے او پا صفحہ 30 کی را نقل کرے، اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پا فضائل الصحابہ جلد نمبر 2 صفحہ 905 کی را نقل کرے، عن عبداللہ ابن صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رجل یوم صفین، دا عبداللہ بن صفوان رضی اللہ عنہ فرمائی چی دا جنگ صفین پا ورز باندے یو سڑیوی اللہم لعن اہل الشام، یا اللہ پا اہل شام بانے لعنت اولے گا، فقال علی رضی اللہ عنہ، نو حضرت علی رضی اللہ عنہ والراغ ورتے و فرمائل چی لا تصب اہل الشام جمن غفیرا، گورا خیری مکوا لعنت ملے گا بدرت موایا جمع غفیر د شام تا، فإن بهل ابدال، یقیناً شام دارے چی التکی گورے ابدال سیگی، ابدال دا اللہ اولیاء سیگی، فإن بهل ابدال فإن بهل ابدال دری کرتے دا خبر ہوگا، یقیناً التابدال دی، یقیناً التابدال دی، یقیناً التابدال دی، خیال کا وگورے دا شام طول خلق پس بد موایا، او دارنگی یو بل اخیری روایت چی امام ابو داود رحمت اللہ تعالی پخپل مراسیل کی پجل نمبر 1 پس صفحہ 236 کی عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی پل کتاب الجہاد جلد نمبر 1 صفحہ 153 کی، اور ابن راشد پا جامع کی پا جلد نمبر 11 اور پا صفحہ 250 کی را نقل کرے، عن ابی قلابہ یا قلابتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دا حضرت ابو قلابہ یا قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دے مبارک فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی لی دی چی لا یزال فی امت شیعت و فی روایت سبعت، چی زمان پا امت کے با ہمیشہ اور ڈل ادا شوی، اور پا یو روایت کے راغلی چی وہ کسان بدا شوی، نبی علیہ السلام فرمائی وہ کسان بدا شوی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی سوشی ہو زبازہ خیر ہے دماغ قول راغلی درس دوری درس لراغلی چی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی چی لا یزال فی امت شیعت و فی روایت سبعت، چی زما پا امت کی بہمیشہ یو ڈل داسوی او یا اوہ کسان بداسوی، نبی کریم علیہ السلام فرمائی لا يدعون الله بشيء الا استجاب لهم، دی بد اللہ جل جلالہ نے دیو شی پا بارا کی دعا نہ غواڑی خود چی غواڑی اللہ بے غسوال قبلی اغسیز بولا ورکائی، بهم تنصرونا و بهم تمطرونا، دی پا سبب بانے دی پا وسیلہ بانے تاسو سرا مدد کی گی، دی پا وجہ پا تاسو بارانون وریگی، وحسبت انه قال وبهم يدفع عنكم، اور دے فرمائی چی زما پا خیال کی داسی ہم فرمائی لیو چی دا دوی پا وسیلہ بتاسو نے مصیبتون لڑے کولیشی، مصیبتون
د چا په سبب چې تا نه مصیبت لري کېږي، باران ورېږي، مشکلات اسانېږي، قادسالي ختمېږي، دارنګې امدادونه در سره کېږي، دا ټولې خوبۍ درته متوجه کېږي. نو د هغوی خو په کار ده چې ته صفتونه بیان کړي، د هغوی خدمت وکړي، د هغوی په وسیلو الله ته سوالونه وکړي. دا ټول احادیث چې ما ستاسو په مخ کې بیان کړه دا د ابدالو په باره کې وو. دا د ګېډې د کتابونو خبرې نه دي، دا د مستندو کتابونو خبرې ما ستاسو مخ کې بیان کړي. خبرې د نبی علیه السلام مبارک دي، د مستندو کتابونو را نقل کړي وي. دا څلورم نمبر قسم کې د ابدالو. اوس پنځم نمبر قسم کې چې آغا اقطابو کی یو غوث دے، دو ائمه دی، سلور اوتاد دی، او ابدال دی. پنځم نمبر چې دے نقبا دی. پنځم نمبر قسم سره نقبا. دا په هر دور کې صرف 12 نقیبان وی ښا 12 او د اسمان 12 برجونه دي. د دوی نه هر یو نقیب د یو برج د خاصیتونو عالم وي. الله تعالی دې نقیبانو په لاسونو کې د شریعتونو نازل شوي علوم ورکړي وي. په نفسونو کې پټ سيزونه او آفات د نفسونو د هغې علم الله دې ته ورکړی وي. د نفسونو نه مکر او فریب ویستلو باندې دوی الله قادر ګرځولی وي. ابلیس ته دوی داسې ښکاري، دا ابلیس دوی ته داسې ښکاري شیطان چې د ابلیس هغه مخفي قوتونه هم دوی پیژني، دا نقیبان. او هغه مخفي قوتونه چې دوی پیژني نو ابلیس په خپل هغه نه پیژني. د دوی د علم داسې یو عجیبه کیفیت وي چې کله چا د قدم چاپ په ځمکه لګېدلی وي او دوی هغې ته وګوري نو د هغې نه هم دوی ته د هغه انسان د شقاوت او سعادت پته لګي. خبره ورسېده. دا نقبا دی. شپږم نمبر نجبا دی. نجبا په هر دور کې د اتو نه زیات او کم نه وي. د دې حضراتو د احوالو د قبولیت علامات ظاهرېږي. حالانکه په دغه علاماتو باندې ضروري نه وي چې دوی ته اختیار هم میلاوي. بس چې د کوم حال په دوی باندې غلبه وي د هغه حال غلبه صرف دغه حضرات پیژني. دا نجبا. په دوی کې چې څوک د دوی نه په رتبه کې اوچت وي دا د کمې رتبې والا هغه د اوچتې رتبې والا نه پیژني. اووم نمبر حواري حضرات. حواري دا په هر دور کې صرف یو وي. دویم بالکل نه وي. کله چې دا یو وفات شي نو بیا بل د جانشین مقرر شي، بیا هغه صرف یو وي په دنیا کې. د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په دور مبارک کې حضرت زبیر بن عوام رضی الله تعالی عنہ په دغه مقام باندې متمکن و. حالانکه دغه دور په توره باندې د دین د مدد کوونکو کثرت دور و، لیکن حواری هغه کس وایي هغه کس وي چې په سیف او په حجت دواړو سره د دین مدد کوي. هغه ته علم، عبادت او دلیل ورکولی کېږي او د دې سره سره د توري شجاعت او د جرأت شاهکار هم وي. د دیني مشروع په صحت باندې په دلیل قایمولو کې د ډېر لوی فکر او کوشش نه کار اخلي. د ته حواري وایي. اتم نمبر دی رجبی حضرات. رجبی دوی په هر دور کې صرف 40 کسان. دا داسې اشخاص وي چې پاوی باندې د عظمت الهی د عظمت حال تاری وي. خو دوی ته رجبی ځکه وایي چې پاوی باندې دغه مقام حال د رجب د میاشت لومبني تاریخ نه والا تر اخري تاریخه پورې تاری وي. بیا دا کیفیت او مستی ختم شي چې کله د شعبان میاشت روغېږي. بیا پر روان کال کې پر رجب کې دغه حال اعاده کېږي. دوی په مختلفو ښارونو کې خواره وي، یو بل پیژني، یو بل سره ملاقاتونه کوي. د دوی نه څه حضرات په یمن کې، څه په شام کې او څه په دیار بکر کې تشریف فرما دي. نهم نمبر ختم. دا قسم د اولیاء الله دی. نهم
ختم ورته وای. دا په هر دور کې په ټوله دنیا کې یو وي. خبره تم خیال لې کنه دې کې یو عجیبه نقطه داغه لګاوره.